دا تسبیحات حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ما ولد نبی علیه السلام یعقد التسبیح بسیر نسخه شته بیده په لاس. موږ خو عام خلکو اکثر رواج د تسبیح په لاس کې وي، از یغو ثبوت هم شته، بدعت نه ده. ثبوت د تسبیح هم شته، بدعت نه ده. خو په لاس باندې ثواب په دغه لحاظ باندې د دغه ګوتو نه په ورځ د قیامت پوښتنه کیږي، په انهن مستنطقات. دا به شاهدي ورکوي په دغه خبره چې الله په ما باندې ذکر د تا کړی ده. نو که امیش نه وي، کله کله خو په کار دا ده چې ذکر سړی په دغه ګوتو باندې وکړي، بیا خاص کله که د لمانځه تسبیحات دا خو کم وي، دا په هغه خپلو ګوتو باندې وکړي چې په ورځ قیامت باندې بیا سړي په نیک اعمالو باندې شاهدي ورکړي. دوم نبي علیه السلام په لارې روان ده، د یو سړي پوښتنې ته ورغی، مریض ده، مرض نه داسې شوی لکه کنکای مرغی، یعنې خوار و عاجز. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تا خدای پاک ته د عافیت سوالونه نه دي کړي؟ ده ورته ویل ما خو داسې دعا کړه چې ای خدای پاکه کوم عذاب چې ما ته په آخرت کې راکوې هغه ما ته په دنیا کې راکړې. نبی علیه السلام ورته ویل سبحان الله، د آخرت عذاب وس لري، برداشت کړی شي چې هغه غواړي، ولې دې داسې نه ویلې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه؟ دا دعا کوي، تاسو فکر یې جوامع دعا وکړي. مخکې موږ ویلي وه د دنیا او د آخرت هغه دب کې، خو چې په حضور باندې وشي ډېره دعا نه دا یوه دعا د ټوله کار کوي.